بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا چې د نو دا ټوله سکه ده، متاع ده. متاع دا ګڼو څیزونو ته وایي. یو متاع هغه شوړې ته وایي کوم باندې چې خلک لوښي صفا کوي، دې ته هم متاع وایي. نو دا هم بې قیدي څیز دی، لوښی پې صفا کړي بس به یې وغورځوي. دغسې د دنیا مثال هم دی. بل حدیث کې داسې راځي چې الدنیا جیپا، دنیا چې ده نو دا مرداره ده، ګندګي ده. څومره چې سړی دنیا زیاتوي نو هغومره د ده دنیا سره محبت سیوا کېږي، دنیا باندې مړېدل نشته. حدیث کې راځي، بل حدیث کې نبی علیه السلام وایي چې یو انسان داسې شي چې هغه له زه یو دشته د سرو زرو ورکړم نو دی دویمه غواړي، نو که دویمه شي نو دی درېیمه غواړي، نو که درېیمه شي دی ورپسې بس مخکې روان وي. ولن یملأ فاه الا تراب، د ده خوله چې دی نو دا نه ډکېږي مګر د په خاورو د قبر سره. بس په خاورو باندې دی مړېږي، نو دی په دنیا باندې نه مړېږي. نو دلته موږ دنیا متاع ده، وخیر متاعها المرأة الصالحه، او غوره د سامان د دي او په متاع د دي کې هغه دا ده چې نیکه زنانه هغه چاته میلاو شي. نیکه زنانه په دنیا کې د ټولو نه بهتر څیز دی. دنیا خو متاع ده، یو سامان دی، خو په دې سامان کې د ټولو نه غوره سامانداري کې یو سړي د الله رب العالمین نیکه بیبي ورکړي. او د نیکې بیبي بیا دغه خصوصیات دي چې کله ورته ګوري نو هغه ته خوشحالۍ، او دارنګې چې کله ورته خبره کوي نو خبره دې مني، تابعداري دې کوي. دا یې علامات شو چې نیکه زنانه هغه دغه ده چې ورته وګوري نو خوشحالۍ دي، او دارنګې چې کوم دی نو چې ورته حکم وکړي نو ستا تابعداري کوي. دا چې کوم دی نو سره دې وجې نه ذکر کوي. او بل لا د نیکه زنانه دام ده چې نیک اعمال کوي. وایي سړی په دې باندې خوشحالي کې ډېر زیات، او د سترګې په دې باندې یخېږي چې دی خپل هغه ملګری په دې باندې ویني چې دی د الله عبادت، د الله بندګي کوي، نیک اعمال کوي، نو په دې باندې د سړي سترګې یخېږي، ډېر خوشحالي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دوی نبی صلی الله علیه وسلم قالو فرمایل الدنیا متاع، دنیا سامان دی، وخیر متاعها المرأة الصالحه، او غوره په سامان د دې کې هغه نیکه زنانه ده چې هغه الله رب العالمین چاله ورکړي. بل علامه دا ده چې کله ته قسم وکړي نو هغه ته بری کوي د قسم نه، د قسم نه د خلاصوي. په یو کار باندې ته قسم وکړي، مثال طور باندې چې ته داسې وایې چې زما د قسم وي چې بازار ته به نه ځي، هغه بیا بازار ته نه ځي ځکه تا د قسم نه خلاصوي. اوس په ساري پړونې راغستې دی، بوقۍ راغستې دی، بازار ته روان دی، خو بیا یې ته په قسم کې راوستې که نه. نو د دې وجې نه درېیمه علامې د نیکې زنانه دا ده چې ته قسم وکړې د هغې باره کې نو هغه تا بري کوي، قسم نه دې خلاصوي. الله رب العالمین دا عمل کوو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف